عزتمندو نن با یو څو خبرې متعلق هغه د دې چې الله رب العزت وی تاسو چې کله قرآن شروع کوئ د شیطان نه پناه وغواړئ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هر کله چې تاسو تلاوت د قرآن کوئ نو تاسو پناه نیسئ په الله سره د شیطان مردود نه من الشیطان الرجیم عزتمندو نو خبره به په دې کې لګوو چې انسان ژوند دا تېروي نو په دې کې د شیطان نه پناه غوښتل دا فرض دی او بسم الله ویل دا مستحب دی ځکه په اعوذ بالله امر راغلی دی الله وی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله اوس عزتمندو چې کله ته سم کې نو تو فالله سره د شیطان مردود نه پناه او دا داسې ظالم دی چې ګوره د الله سره مقابله کړې شیطان پیدا شوی د انسان نه مخکې دی خو د همیشه دپاره به جهنمي وي او جهنمي دی الله مې وساتي اوس دغه شیطان الله چې مردود وګرځو نو دی ورته وی لاملأ وی خدایا ستا په ځان مې د قسم وي چې د دې کوم انسان د وجې چې تا زه مردود وګرځولم نو دی به زه جنت ته پرېنږدم دی به چې دی دته به زه عملونه ښایسته کړم دته به زه اوازونه ښایسته کړم په ده به خپله سونه وزغلم مطلب دا یې په منډه به او دی به زه ستا نیک عمل ته پرېنږدم مګر لږ شانتې په کسان به پاتې شي نو الله ورته قسم وخوړ الله ورته وایي چې کوم خلک ستا ملګري وو نو د دې نه لأملأن جهنم به ترې ډک کړم نو اوس د دغه نه پناه وغوښتل ته پټي ته ځې اوم چې دی نو شیطان اثر وي ستا په بدن در سره ملګري ته کور ته داخلېږي هم اثر دی ته جومات ته را داخلېږي هم اثر دی ته وځې هم اثر دی بازار ته ځې هم اثر دی د بازار نه راځې هم اثر دی نو شریعت تا ته وي احادیث نبوي تا ته دا وایي چې ته د الله نوم واخله ته ځان دپاره یو ډال جوړ کړه د الله دا نوم نو ته به د شیطان د اثر نه بچ الله دې بچ او که ته د الله نوم نه لرې بابا نو دا شیطان دا ډېر زیات پوهه دی ته به څه پوهې دی به ته وایې چې زه نیک عمل کوم او په نیک عمل کې به جهنم ته رسولي ته به وایې چې زه خو دا ډېر د ښېګړې کار کوم او په ښېګړه کې به جهنم ته رسول ده سره هغه ارامېتوبونه دي چې د دنیا یو کس سره نشته ته ګوره مثال آسان مثال ورلی بله ورځ کور ته یو مسله راغله یو زنانه بیا ما ته مور وي زنانه راغله وه دا مسله یې دغه کور اوس زنانه ښه ده تهجد هم کوي صلات تسبیح هم کوي وغیره خاوند یې له خیره یو مونځ هم نه کوي خدای بخلې لکه بس داسې ووایي چې سم زموږ زوی مبتدي مونځ بیخي نه کوي نو هغه چېرته ښځې به پرې وس مس کړي وه زمونږ نه خو دونه نه یېرېږي که هغه خو د هغه نه خو یېرېږي د کور والا نه نو هغه هغې ورته ویلي چې ما پسې به صلات تسبیح کې ما پسې ودرېږي نو ځان غړي پر مونږ نه کوي او صلات تسبیح خو ځان له بیا کیسه ده نو هغې کې نو بس اوس مونږ پسې خو دوه رکعته وکړي او سنتو نه هم تښتي او د نیکې حضوري نور یې تاسو ته ښه پته ده نه هغه ځان په دې صلات تسبیح ته حضوري او زنانه پسې ولاړ خیر بیا راغی ما هغه کور والا راته وویل چې مور راته چې داسې راغلی او پلانکې نو ما ورته اوسه پوره دا کیسه اورېدلې وه چې هغه بې علمه شي نو هغه نفلونو والا پسې فرضونه کوي نفلونو والا پسې فرض لمونځ کوي
ناقص پسې اعلی کوي خدا په لومبي ځل پکې چې اوس ښځې پسې د نرزوی چې دی ولاړ دی سوالات دی اوس ښځې پسې د نرزوی ولاړ نو اوس د هغوی په ذهن کې خدا یو نیکي ده خو شیطان ورته ورقم دستن لګولی اپوی هم نه دی ویلې نیکي نو مې ورته بیا ویل چې نه دا خبره ټیک نه ده خیر نو داسې مې ورته خبره کوله ته به بانګ وې ته به چې زه ټیک ټاک وې دی به درته ووایي چې بابا د بانګ نه مخکې داسې کلمې ورسره نور یو ځای که هغه تېزه ووایه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چې بانګ شروع شوی خو د الله اکبر نه شروع نو چې دی ورسره نورې کلمې خپلې یو ځای کړي ته به مونځ کې دی به تا ته وایي دا شیطان چې مړه بس دا خپله لږه ستړی شو داسې اوچته کپه کړي دی له دمه ته به مونځ کې دی به تا ته وایي چې وګوره دی بل ته یې مانځه کې خیال دی ته وګوره ته خو مونځ هم کوې را بل خو دې مړه دې مونځ هم نه کوې نو اوس ګوره ته مونځ کوې تا ته دا نه وایي چې مونځ مه کوه تا ته دا نه وایي خو تا دې بل ته چې ګورې مونځ هم نه کوې او دې بل ته یې خیال دی دی خو مانځه کې ګوره ټول ګډ دا یو مولي صاحب دی تاسو یې پېژنئ نوم یې درته نه هغه وایي د عوامو نه چې سړی د الله ګزار ورکوي نو داسې ډېر صبر ورته کوي وایي چې د مولا نه ورکوي نو ډارې ګزار ورکوي نو هغه وایي ما ته ملګري خبره کوله هغه که ملګري که معلم چې ورته خبره کوله هغه هم تاسو پېژنئ نومونه یې ورته نه وایي هغه راته خبره کوله چې یو کس مونځ کو په جومات کې لګیا او ډېر ګډوډ مونځ یې کو نو زما ورته هسې خیال شو بیا څنګه خیال شو چې ته خو ډېر ګډوډ مونځ کوي نو هسې مې ذهن ته راغی چې مړه دا مونځ خو زما وخت نه دی ما ته قبول نه دی خدای به قبول کړي که وایي جګړه خبره نه راباندې سره پرېوته ما وایي چې خدای په کارونو کې ګوتې ما دا غریب په دې ټیک ته صحیح کول پکار دي خو دې غریب اوس په دې کې خو ټیک ته په خپل ذهن خو صحیح دی دله پکار دی الله وایي چې تاسو تاسو خو لکه تا مو دې ذهن کې دا راوسته چې وایي زه نه قبلو نو پلان کې دی څنګه قبول نو شیطان بره په خپل ګوره ته به مونځ کې په مونځ کې بره ستا مونځ به چلېدا شریعت مطابق نه ته به چرندان کې به ته وایې چې بھائی کرکټ میچ کې دا چلو پلانکي اخبار دا لیکلو پلانکي دا لیکلو ته به جومات کې ناست و د نیک عمل لپاره ناست هغه به درته نصیبه امیر المؤمنین امیر معاویه رضی الله تعالی عنه یو پیرا ملاستو د تهجد ټیم کتابونه لیکلي نو چا دا کټې ګوتې نه داسې وړه په تیز تیز راپارس نو دا شیطان او دا څونه چې نسل د پیریان وغیره دا چې خپل شکل کې نقطې پاک دومره زور ورکړی دی چې دا حدیث کې راځي چې دا په بدن کې داسې ګرځي لکه څنګه چې دا وینه کوم ځایونو پورې ګرځي تکه شان دی په بدن کې ګرځي په رګونو کې دننه دا شیطان ګرځي زړه ته وررسي او دنده شان په دماغو ته ځان رسي د بدن هر حصې ته دی وررسي نو خو چې کله شکل بدل کې به یو شکل کې راشي او هغې کې د راټینګ کړو بیا ځان د هغې نه چې دی نو چې ایماندار ګرځي او مضبوطي روحانیت یې غالب وي نو د هغه نه ځان نشي خلاص نو امیر معاویه صاحب چې به څنګه راویښ شو نو کلک یې ونیسي ورته یې څه چل دی وایي مانځه دی صاحب مانځه کوي تهجد له مې راپاسو ورته ته خو څوک تهجد له نه راپاسو ایماني طاقت وډارې کوي بې جا د انساني شکل باندې راغلی ټیک دی حدیث کې راځي اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر من نور الله وي ته خو څوک مانځه نه پاسې وي صاحب ستاسو زما ډېره یارانه تېره شوې وه تا هم څه ټیم کلمه نه وویلې او زه هم کافر یم نو د هغې په بنا مې راپورځي نه تا چې زه د هغې په بنا راپاڅولم تا په ما غلط کار کړو تا زه تهجدو له راپاڅولم ولې دې راپاڅولم خبره کوه کلمې رانه نشي خلاصېدی ګوره هغه ورته وی صاحب وي تا ابله د تهجد پاتې شو سبا شو تهجد پاتې شو نو الله ته د اشراق ټیم کې چې تا کله بیا اشراق نو ډېر زیات ته وژاړل نو ما لیدل چې د هغې اثرات په تا دونه مرتب شو چې گویا تا له خدای د هغه تهجدو نه زیات ثواب درکړ نو نن څه بیا ورته پاتې کېدې نو دا مې سوچ نه وه چې خدای بیا د تهجدو نه زیات ثواب درکړي هغه لاره وګورئ د دې وجې الله وایي ګوره حدیث کې راځي قرآن وایي چې کله یو کار شروع کړې نو په الله سره پناه ونیسه د شیطان نه جوړ شي یو بابا وته نه نو چېرته یو دیوال لاندې ناست
څوک ولې انساني شکل کې راځي بس دیوال لا ورځي بابا پاسې اتفاقی کارو دیوال لا پرېوت وی بچې ته خو ډېر چې دی نو نه کېو ته څوک یو نوجوان شکل کې ولا هغه ورته ما پرېږده بس یو څوک یې محبت ته مې بد کړې دا مرګ هغه ورته نه نه کنه بچې اوس خو به راته اټه پته کېوته هغه ورته زه هغه بنده هغه کس یم چې ته پرې روزانه شل پېرې لعنت وې سل پېرې و کنځلې ورکوي نو دا هم ورته چېرته یو کمکل نیک کولو دا بې علمه چې علم لولې چې بهی ته شیطان ته د ورځې سل پېرې کنځلې کوه نو ستا کنځلې خو چا کوي نو که ته فرعون ته کنځلې کوې نو په کنځلو د فرعون څه کېږي کنځلې خو څه ښه شی نه دی ته شیطان ته وایې چې شیطان نه نو څه مطلب د هغې نه د خدای نوم ولې نه یادوې ذکر ولې نه کوې لا اله الا الله ولې نه الله وایي ته چې هغه سل پېرې پې روزانه لعنت وې او کنځلې کوې زه هغه یم کړم ته شیطان یې وایي یا وایي د شیطان ته نیکې کار کوې خبر دی نیکې کار مې نه کو وایي ټول عمر دې د خلکو پولي لفې روانې دي ټول عمر دې اخوا دې خوا کړې نو کدې په آخره کې باندې دیوال را پرېوتو خو جنت ته بدلې کړی شي چې وایي ما دې جنت ته لاړ نه شي دونه په اسانه تاسو ګنې وایي صرف موږ له چلنا دي بره پوله سمې لاندې والې شوي هغه هم ډېرې ښې طریقې وایي نو خبره داسې ده هغه هم ډېر استاد دی هغه قاري ده د قاري په شکل کې راځي ملا ده د ملا په شکل کې راځي عوامو ده د عوامو په شکل کې راځي ده ته وایي بابا دوی دا ګوره څنګه ښکلې حالي ده څنګه خپلې واده یو بچې یا آخري بچې او چې په ده باندې تا ډولکې ونه غواړي او په ده ته ونه ګرځېدې نو دا غم دی دا خوشحالي خو بیا نه راځي نو ده له ګوره ذهن ته دا خبره ورپاتې کله بله طریقې ورسي اوس دا چې خپل رواج دی مثال په طور تا له ذهن کې دا راځي هلکه مړی شوی دا خو چې د الوا پخه نه کړم بیا خو لا خیره دی خو بچې داسې الوا ورته پخه کړه په تفتجي کول کې نو ډایرکټ جنت ته وررسي په جهنم وروړي د نورو خلکو ته شیخ سنجد شهید رحمه الله وایي د وزیرستان د بال علاقو یلته زمونږ شاګردان وي دوی عالمان وایي شپږو میاشتې وشوې ما سره پورته نه کړم ورته وایي چې ځناوره پورته نه چې هغه داسې ښکلي الفاظ به استعمال وایي ما ته وایي چې نه که نه ما واده کړی دی مهر دې چې شپږ میاشتې دې وشوې واده یې کړی پورته نه دی ما ته وایي چې نه که نه زموږ په علاقه کې خو دا رواج دی چې واده وکړي نو بیا به کور ته نه ځي که نه نو ما ورته چې ولې وایي راته وایي چې بیا خو چې مېلمنې ته دې څه وکړي که نه مېلمانه ده کور خو مېلمانه راغلی نو ما ورته وایي چې ځناوره ده دې مېلمنې به څه ده چې اوبو تپوس نه کوې نو دا اوس عقل هغې ته دا ویلو چې بابا شیطان ورته ده چې دا اوس بس مېلمانه راوړي مېلمانه کور ته راغلی نو شیطان له هره طریقه ورځي بابا دی به درته وایي چې دا کار مثال په طور پتا باندې به رشوت لري وایي دا څه پاڼې سره هلکه منشي سره میلاو شه سیکرټري سره میلاو شه تا ته به وایي ته به د بل د پټي نه ګنې راماتې تا ته به ذهن ته درواچي چې مړه خو یو ګنې د خیر د څه مسله پکې نشته دا خو ستا ملګري ستا نه به هم داسې بلا خلکو وایي خیر څنګه چې یو ګنې راماتې نو دله هر استاد دی ورځي د دې وجې ګوره یو خان دی مشر دی ملک دی د هغه په ټکي ته روان دا سوال شو په یو لوی عالم باندې وایي تاسو وایئ چې صرف حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان دومره زورور دی چې دې په بدن کې داسې منډه وي لکه څنګه چې دا وینه ګرځي ما درته ویل رګونو کې تللی شي زړه له ځان رسولی شي دماغ له ځان رسولی شي نو بیا به په یو اعوذ بالله څه وشي نو هغه والله عقلي جواب هغه ورته داسې کار دی بابا چې ګوره ته یو پټي کې روان او دا د خان نواب پټي او څنګه هلته پتا یا ته د هغه زمیندار یا بل څه بل څه تا باندې څوک ګزار کوي بل څه بل څه بل څه تا آواز ورکړي چې یې پلانکي خانه راشي نو دې به تختی که به نه تختی د خدای په مقابله کې کمزور دی دا څوک چې ګزار کوي تختی به وایي دغه شان چې ته الله ته آواز وکړي نو دا شیطان خو یو مخلوق دی کمزوری مخلوق دی الله ته خو قسمونه خوړلي زه به دا کوم خو ده ته پته ده چې په هېڅ طاقت باندې زه د الله د مقابلې نه یم زه په هېڅ طاقت د الله د مقابلې نه یم نو بس خپل څه لاره خو دته نشته دی به تختی
حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا شیطان چې دې پزړه کې داسې د خرطوم ورته ویل شي داسې یعنی لشه واخله دې داسې وردن نکړي په دې زړه کې نو چې کله دا بنده وایي چې الله یا لا اله الا الله یا درود شریف وایي الله نوم یاد کړي نو دې زر د خپله خرطوم دا لشه دا سوکه دا مهوکه دا وباسي په شاو تختی او چې کله باندې ځا غفله چې کله دې غافل شي نو بس بیا دې وسوسې ورچي بیا وسوسې ورچي ګوره د قرآن شروع الله په دې کوي چې کله تاسو څه کوئ کله چې تاسو د قرآن شروع کوئ نو اعوذ بالله وایئ او چې کله د قرآن اختتام الله کوي نو الله یقول اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس نو دا شیطان زورور مخلوق دی بابا کمزور نه دی داسې خو کلمې ته د ټینګې نه دي خلک وایي که نه هغه زموږ یو ملګري نو کله ناکله اوس خو بار ته دی زمیندار کار مار به کوم نو کله ناکله روټۍ یو ځای اجازه روټۍ ملته پټي کې ورسکي نه ملګري مو خبره خو مشهوره ده خیر ده چې موږ ورته څه کله ناکله فلانکیه کلمه هوایا که نه مونږ دې فيه نه مونږ دې هېره یم کلمه هوایا که نه مړه کلمې ته ورونه نه ټینګېږي دا لږه روټۍ پسې سړي نو خبره داسې ده چې کلمې ته بیا د الله نوم ته چې دی د ټینګې نه حدیث کې مرادي کله چې قامت ویل شي خو چې سمې وي چې کله بام ویل شي چې صحیح تلفظ سره وي نو دا شیطان چې دی چې دی نوټیزونه اچي او تختی په مخه باندې دکه شان د عرفات په ورځ باندې نور بیا د دلته د ټینګ نه دی خو خبره دا ویره زمونږ هم ډېر د ټینګ نه دی دا چې فرضو کې نو شیطان ورته دا خېسته کړي قریب به ایمان ووایي یو کس فرضو کو 10 چرندامې خو کړی دی ګران کار خو بس نن سبا یخنۍ کې دغه دی یو کس 10 چرندامو یاره 15 منټه کې موږ مونږ په ځکه چې عموما د اخیری ټیم درازي کنه دا کوم چې سنت او نتف خو اخیری ټیم درازي نو 15 یو 4 منټه ورسره نور لګي نو اوس شیطان ورته دا وایي چې نه بابا تا چې پر زوکړو ته جمعات نه تختې کنه نو ځا خپلته به د جاز او ټرک وړي الته به د بادام وړي الته پلان کې شو الته به دا تاوانو شي بابا او 10 چرندام دی کو 15 منټه کې مثال 10 منټه دې تیر کړو یو 100 منټه نور د سنتو خبره ده او شیطان ورته ذهن کې وایي چې نه بس اوس تخته شیطان ورته دا وایي چې بابا تا چې څنګه فرض ته خلک دنه ودرېږي نو دنه خدا سي دی لکه زمهریر دی بس دا خو سمه ده جهنم هغه چینه ده چې ور دغه شوي نو کلمې ملمې هلته نور ته بار ودرېږه چې ګرم شي بدن دې ګرم که ته ورته ووایې چې اتصال په صفوف ده د احنافو په نس ضروري دی اتصال په صفوفو کې ضروري ده د ظواهرو په نس چې مخکې ځای خالي کېږي ډایرکټ به ورلګي هغې کې لا دا کیسه ده د شوافیو په نس باندې نو دې په دې مسلو ذهن نه خلاصېدي وي 15 منټه دي چې دلته دی رومبان ورته دی نو دا شیطان مونږ ته عمل ښایسته کړي شیطان وایي چې بای تا خو 10,000 روپۍ دي نو دا دې رور نه ورسره 15,000 ووه نو 15,000 به شي شیطان ورته دا اوس دې ته نه ګوري چې کېدای شي دا 15,000 ټیک ته زه لاندې کړم خو الله را باندې څه بیماري راولي او 10,000 روپۍ بیا زما په هغې لګي نو بیا به دا 15 لکم دې نه را پیدا کړو شیطان ورته وایي چې بای 100 روپۍ دي د ضرورت دی راځه د ضرورت نه پیدا واخله ورته 100 روپۍ در کوم خو میاشت پس به 120 راکړي اوس دې ته نه ګوري چې کېدای شي میاشت پس الله را باندې بیماري راولي او بیا به 200 لګي نو بیا به زه څه کوم خو شیطان ورته وایي چې نه بینس بیا ټول غواړم نو موږ له دا ذهن کې یو نقشه هغه جوړوي هغه کوشش کوي او دې خوا فرشتې ستا زړه ته یو ښه خبر در اچي خو کوشش موږ له دا پکار دی چې خپل په ځان باندې کوشش کو قرآن دا وایي الله راته دا وایي چې بابا یو نیک کار کې ما خو درته وایي په نیکۍ کې مغه سړی ګمراه کولی شي هغه له ډېرې ښې طریقې ورځي تلبیس یو کتاب ته وګوره چې هغه علما څنګه دوکه کوي قاریان څنګه دوکه کوي حافظان څنګه دوکه کوي ولخیره دا چې په هوا کې دا بیا د چاپلار هم نشي راوړو دا مونږ چې وایي چې اکبر باچا هغه دین الهي جوړ کړ هغه چې چا گمراه کړی دی پای کې بنیادی کردار د دوو یو د پیزیو یو د دوو علماو او داسې تفسیر یې لیکلی و داسې اوس په اردو کې یو کتاب دی که چېرته څوک شوقین وي ځان لري هادي عالم یو عام کس دی تقي صاحب ورور دی عالم نه دی ولی راضي صاحب هغه یو کتاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت لیکلی هادي عالم په ټول کتاب کې نقطه نشته په اردو کې لیکلی دی نقطه لکه د بالاندې ټکي د تا د پاسه 2 ټکي د سا د پاسه 3 ټکي دا عربو په لحاظ عرب چې په کوم ټکي کې نقطه نه نو هغې ته مضبوط حروف وي چې په کوم ټکي کې نقطه نو هغې ته کمزورې وي
ولی راضی صاحب یو کتاب لیکلی د هادیان په ټول کتاب کې داسې الفاظ استعمال کړي د بسم الله ترجمه چې مثال به تاسو وروړم داسې وروړي دا چې پای کې نقطه نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر یو هونین بل څه بل حدیث تذکرہ کوي نو په داسې الفاظو کې تذکرہ کوي چې په کتاب کې به نقطې والا ټکي نه حسابي ناتونه پکې لیکلي دي هغه پکې داسې چې نقطې یعنی تو حساب لګونو حروف هجا کې چې دا نقطو والا ټکي کټ کې نو سونه دومره الله علمي وسعت ور کړی دی حالانکه اصلي علوم یې ټول کړی الله په دې جبه کې په ادب او کې په اردو کې دونه مهارت ورکړي یو په عربی کې دغه فیضی او تفسیر لیکلو تفسیر بینقات په ټول تفسیر کې نقطه نه و په ټول تفسیر کې عربی جبه الله داسې مهارت ورکړي داسې مهارت الله ورکړي چې په ټول تفسیر کې نقطې والا عربی ټکی نو استعمال کړي بغیر د نقطو ټکی خو د دنیا نه کافر ته دی شیطان چې درته یو کار خسته کې نو بیا به تا ته پته نه لګي نو د دې وجې قرآن هم دا وایي احادیث هم دا وایي چې بابا یو نیک کار کې بلکې د الله رب العزت نوم والا او د شیطان نه پناه وغواړه نو انشاءالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا دا یو دغه دغه چې خلک دا چې کم کارونه مارونه کوي نو دې تم چې کارونو ته بنوي چې ستاسو کې څه وسوسه راځي ځان له چې داسې یو د دین دنیا کار کې ځان له نه چې تو تلاوت شروع کې نو هغې کې به اعوذ بالله او بسم الله سر کې دواړه صحیح ده عامو څیزونو کې دا د قرآن خاص سره چې اعوذ بالله به وي خو که داسې د شیطان نه پناه غواړي بیا م اعوذ بالله وایه خو که نه ته ناک شروع کې مثال په طور خبرې شروع کې نو هغې کې بیا اعوذ بالله نشته هغې کې بیا صرف بسم الله وایه دا یو مسله ده الله رب العزت